उच्चते जज्बे दे زړګو کې زمونږه د ژوند کتیریږي لمبو کې زمونږه اوچته جذبې جهاد روان او پر موږ دغه غره کوره موږ دغه شو خپلونه وته نور کسان وو موږ جهاد لته مور پلار اجازه باندې روان شو سار ګرون تور شو ګرون بیا گاډي روان شو وخت او بیا لمارو پکې شهید شو از پاتې شو بیا هو جو پار وخت دغه پاکستان من پاتم ته تیارو السلام علیکم ګرانو کتونکو زم سماد انجم او تاسو ګورئ پروګرام زما وطن ګرانو کتونکو څنګه تاسو معلومه ده چې 6 سپتمبر 1965 د پاکستان په تاریخ کې یو اهم حیثیت لري همدغه وجه ده چې په 1965 کې په چې کوم جنگ شوی دی هغه جنگ پاکستان ډېر په مړانه باندې ګټلی دی همدغه جنگ کې چې کوم مشرانو شرکت کړی موږ سره په هغه دې وخت کې میا نورشاه سپینده موجود دی هغه سره به پوښتنې کوو راته ووایه چې څه ټایم چې د جنگ اعلان وشو والي صاحب تاسو ته حکم درکړو تاسو بیا څه کول هغه وخت کې موږ دومره خوشحاله وو چې موږ به کله ځو او کله به دې ماس ته ځو او کله به دې جنګ له ځو داسې زموږ جذبه وه او اس موږ له راکړو موږ ښه په ماړه خېټه لاړو او موږ کله په جوم په ښار وځو په یو ټوپک باندې مما زه کله د پاته کوم دا دغه ډیلې خو هغه موږ جو پاته کو چې بیا تېرلو په دې ټوپک باندې تاسو هلته کې جنګ کړی دی د هغه غوږین ټوپک دی چې هغه وخت کې تاسو ته د والي صاحب د طرف نه میلاو شوی دا ټوپک تا ځان سنبال کړی دی وجې څه وجه دی تا ځان سنبال کړی یو تاریخ دی که څه نو دا خو زما جو ټوپک دی دا به زما سره زما د ژوندانه پورې په دې باندې تا انډیا د هندوانو له تا شکست ورکړی شکست ورکړی وه ما دا به زما سره زما تاریخ دا کیسه راته دا وکړه چې کله ته روانېدې دلته نه هغه وخت کې ته روان شولې او بیا دغه ځای پورې کیسه راته وکړه واپس کېدو پورې نو پس کې د دې ځای نه چې څه کړو د دې ځای چې ډېر په جذبه کې لاړو خلک سره لاړ شو هغه شو هلکه موږ خو هر سړي ته مې خاندل هر سړي ته مې دا کول چې هلکه دې خفه نه شي دغه نه شي او خلک به خفه وو چې جنګ نه یو ما چې زما ګورې په دې ځای کې که نه نو ما په دې ځای کې ولي که ما په کشمیر کې ګورې ما په کشمیر کې ولي خو ما زه پاتې کېږم نه ما د جنګ نه چې ما به خدای کله رسئ زما دونه جذبه وه او داسې مې دغه خو هغه خدای پاک زور سره ما هغه جذبه زما هغه شانې راټیک وه په هغه ځای کې او ستاسو ملګري وایي تاسو چې کله په لاره باندې تلئ نو تا په لاره ډزې کولې په لارې مې لارې ته وختم که نه دې ګرون نه بیا وایي چې دا وکړه موږ چا کړه ډزې مو کړه زما بنګلې ته ما ډکي راغلو بیا یې منع کړه نو چې زه لنډکي نه بیا ووتم بیا ما بیا ډزې شروع کړې نو څلوېښت کارتوسه سره وو د غوږین نو لس مې په پیره ښودو هغه به مې ډزولو لس پیره ښودو نو پټه مې خالي کړه نو خلک داسې جنګ نه ته څه جب دی ما یې کته به دوه مېخدین نه کېږي خلک بیا یېرېدې په مېخدین کې مونږ یېرېږو دا خو په بنګړ زما داسې نه ډزېږي د دې کرنېټ جرندې دي د دې هر څه دي ما دا هغه داسې نه ډزېږي او که ځل مې چې پیټۍ ماټه کړه ځل مې پټه ډکه کړه چې بیا مې 15 ډزې مې بیا ته په کشمیر کې وکړې او دغه شو د دې علاقې څومره خلک تلي ولته 50 تلونه ډېر تلو خو وطن ته دی خو لکه دې کې نه 50 تلو دوه پیرو کې تلي تاسو به تلئ راتلئ که هلته به پاتې کېدئ نه هلته که پاتې کېدو 2 نیم میاشتې زموږ لمبر و 2 نیم میاشتې به پوره شوې نه هلو به راتلو او خو په جذبه باندې اوس څه وایي چې اوس که دوباره داسې جنګ جوړ شي یا داسې هندوان زموږ ملک ته په بد نظر ګوري بیا به څه کوې زه وایم چې اوس زه چې د دې دغه نه هم مخکې ولاړې چې زه ورته دغه شوې چې زه ورته دا ورله چې هندوان مې وکتی چې دې څنګه دغه کېږي زه وایم چې په دې موټو مې تصا ویستی او ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د سپینده جذباتي خبرې واورېدلې په د نن نه 150 کاله وړاندې چې کوم جنګ شوی و په هغه جنګ کې دې سپینده حصه اخیستې وه د دې علاقې ډېر خلک نور هم ورسره تلي خو موږ سره سپینده نن میلاو شوي په سپینده سره خبرې وکړلې د دوی هغه جذبه هغه ایماني جذبه چې کومه وه د جهاد جذبه چې کومه وه تاسو وکتله امید لرم زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل کوربه سمدان جمله د کیمرامین اجب خان سره اجازت راکوئ په دوی الله مو سپارم د الله په امان